بسم الله الرحمن الرحیم. لکونه کروڑونه درودونه سلامونه زمونږ په آقا زمونږ په پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او دای په اهل عیال باندې. دوستانو بین الاقوامی ټماټر مارکیټ اسلام آباد کې هر کله وایو نن په بین الاقوامی مارکیټ کې د امارت اسلامي افغانستان څومره ټماټر راغلیو، د دې نه علاوه د پاکستان د کمې علاقې ټماټر راغلیو او څنګه خرڅ شو صدقه شانر څه به تاسو سره موږ شیر کوو. نن که داسې معلومات تاسو روزانه خوښي نو بیا چینل سبسکرایب کې زه چې بسم الله کو. په بین الاقوامی ټماټر مارکیټ کې نن د امارت اسلامي افغانستان صرف یوه ټریله ټماټر صرف یوه او هغه وا د قاری حامد سره، خو ټماټر ډیر زیات مزیدار او فرش راغلیو ځکه چې هغې وی چې دا اخیری ټریله ده، لهذا د هغې د زمیندارو یو تحفه ډکه کړې وه. لکه نور کله ډېر خراب راځي او نن لږ مارکیټ هم مزیدار او دونه خاص خراب نو. ټماټر چې کم شي نو تاسو ته پته ده د انټرنیشنل مارکیټ د ټماټرو یا د سبزۍ په ډیمانډ او سپلای چې ډیمانډ زیات نو ریٹ ګران، سپلای کم ریٹ ګران، ډیمانډ کم سپلای زیاته ریٹ کم. ها نن چې دا خرڅېدل نو چې تاسو ته د کیمرې د سترګه ټماټر ښیي نو ستاسو په خیال داسي چې دا جوړې پاکستاني ټماټر دي. نه وروره دا د امارت اسلامي افغانستان ټماټر دی او ماشاءالله دومره ښکلې راډک کړي دي. لکه نن پې زمیندار وي چې اخري ټریله د راشه حد پې وکړه نو صورتحال دا چې مړدپن او کمزوري ټماټر چې نن خرڅېدل نو هغه د 900 نوالې 1000 روپۍ او سرنیم او 1100 روپو پورې دا د امارت اسلامي ټماټر خرڅېدل. کمزوري او تاسو ته پته کمزوري نن سبا څنګه راځي هغه ډېر زیات کمزوري وي. البته نارمل ریټ چې چلیده نو هغه 1400 روپۍ عام چلیدل، یعنی 1400 عام ښه ټماټر 1500 او 1400 روپۍ کې پکې چند لاټونه خرڅ شو او نور داسې ډېر زیات ښه لاټونه پکې لکه یو نیم لاټ یو نیم پکې 200 روپۍ د دې نه بره هم تللی دی. قاری حامد ما ته وی چې بهی دا لاست بٹ ناٹ لیسٹ اخیره ټریله وه، خو لکه بیا به هم راځي کیدای شي راشي ورځ دوه کې. البته دا نن چې ونه وي دا اخیری وه ځکه داسې خرڅ شو 14 دا عام چلیدل، 15 کې پکې ښه لاټونه خرڅېدل او لامده مامده پکې کمزوري پکې 900 نوالې 1100 پکې خرڅېدل او ډېر ښه ټماټر چې کوم مونږ ورته وایو د ټاپ هغه 100 روپۍ لکه 17 کې خوشا کې هم داسې خرڅ شوي دي د امارت اسلامي افغانستان. دوستانو د سواد جالې کله به دا پیټۍ وه رو کاټن کې کنورټ شو. کاټن زیات پایدار نو، تبدیلی په کلونو کې په دې کې هم تبدیلی راله. دا د سوات د مختلفو علاقو نه راځي، مثلا بریکوټ، مانیار، شنګردار، ګل آباد، دغه شان غالیګې، دغه شان 2-3 نور علاقې هم دي خاص طور پر دم پاړې. نو دا ټماټر چې کم تاسو وینئ ماشاءالله دا نارمل رینج کې خرڅېدل 600 900 900 ښه ټماټر پکې 900 او څه ډېر ښه پکې په کم په 800 او ډېر د ټاپ ټماټر پکې 800 9 کیلو پکې لا نارمل وزن یې 9.5 کیلو پکې هم راځي، بعضې پکې 8 کیلو. ماټرو د وزن پورې کار دی. دا اوس ډکې جالې دي ماشاءالله د دې وزن د نارمل نه ښه دی. دا د شموزو ټماټر دی او د شموزو ټماټر زموږ په انټرنیشنل منډو کې ډېر زیات یاد و، خو د بارانونو او د ګلو په وجه باندې دې باندې لږ ټکو لګېده نو ټماټر لږ کمزوري شو. خو البته دا سات په سات باندې ښکلې کېږي ماشاءالله. دا وګورئ بھائی ډېر زیات ښکلي ټماټر دي، تقریبا 14 کیلو پورې د دې وزن راځي، تقریبا 12 نیم دا عام خرڅېدل. خو داسې ټماټر کم چې دې وخت کې تاسو وینئ ماشاءالله دا وګورئ دا سمپل دا پکې په 1400 هم تللی دي، په 1400 هم تللی دي او بعضې مې اورېدلي چې پکې 110 روپۍ نور هم ګران تللی دي. تقریبا 14 نیم کیلو وزن، خو ټماټر یې ماشاءالله سم سمپل دی. دا وګورئ ماشاءالله دا 12 نیم 14 او ښه ټماټر یې پکې 14. دوستانو د پاړه چینار نه هم ټماټر راغلیو، داسې 10 کیلو قریبا اوږده شان جالۍ وه او 9 نیمې کا 10 پم بي پکې چې کومه ډېره ډکئ او دا تقریبا د 950 نوالې په کم 2 او 200 روپو پورې خرڅ شوي دي. دا ټماټر ډېر مزیدار وي، څه ډوډ پکې نشته، خو ظاهر د مزل یې ډېر زیات کړی نو لږ شان خیرنو دا ټماټر دي ماشاءالله. تقریبا 950 نوالې په کم 2 او څه ښه لاټونه پکې غټه جالۍ پکې 200 روپۍ کې هم خرڅ شوه. اوس راځو د دیر تالاش ټماټرو طرف ته. د انټرنیشنل منډۍ د ټولو ښکلي ټماټر چې دي د دیر تالاش دي او په خپل ځان ډېر زیات مشهور دي. ګاګ د دې طرف ته ځکه زیات راځي، وزن او ټماټر یې ډېر زیات پرفیکټ سایز او ښکلي دي. تقریبا 14 15 کې عام خرڅېدل
او ښه ټماټر پکې د مارکیټ نه 2-300 روپۍ بار تللی دي. 14 15 14 15 څه ډېر زیات ښه پکې 18 او کېدی شي بعضې لاټونو پکې 100-200 روپۍ نور هم ګران تلي. دا د دیر تالاش د میداني علاقو تقریبا داسې نمونه دي چینار اوسکې ناصافې او داسې چند نګریبالا سریوالا غټې غټې علاقې دي د هلته نه راځي. نو داسې معلوماتو نن د بین الاقوامي منډۍ د ټماټرو د مارکیټ ډېره مننه. د الله په امان. پاکستان د